بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ښه به یې. نن زموږ ټاپک دی لشمینیا. وټ از لشمینیا؟ لشمینیا څه شی دی؟ زه به تاسو ته نن په دې لیکچر کې د لشمینیا نه د بچېدو طریقې پریونشن چې څه ته وایي، او په دویم نمبر بریډینګ چې کوم د افزایش چېرته کېږي، په کومو علاقو کې د افزایش کېږي، او په دریمه کې ساین اینډ سمپټمز چې کله د دې جراثیم موجود تداهل شي د هغې علامات و نشانات درته ښیم. خو دا یو مریض ما سره راغلی دی لشمینیا والا، د دا خبرې تاسو واورئ. چې زه کله وچیچلم دا پیله یو سور داغ ښکاره شو. سور داغ ښکاره شو، هغې نه بعد 3-4 ورځې پس دې لږ لږ خارښ شروع کړو. خارښ سیوا کېدو حتی دا کې چې ما زخمي کړو. چې زخمي شو د هغې نه بعد اوبه شروع کړې. زخم بیا د هغې نه بعد سیوا کېدو. چې زخم سیوا کېدو نو زه لاړم دغه ته لیبارټرۍ ته. ما ته یو ډاکټر نوم معنی شو په کوواټ کې. هغه ته ما ځان وښودو، پرچې ما سره په کوواټ کې پرتې دي. چې هغه ما له شوګر ټېسټ وکړو، لشمینیا ټېسټ یې وکړو، نو د رګ نه معلومات ونه شو. خو ما له هغه ډایرکټ د رګ نه یې نه واخیسته. کله چې هغه دوی ما ته هغه ولیکله، نوره عام دوی یې راته ولیکله. عام دوی چې ما وخوړله هغې سره زما هېڅ ښېګړه نه کېدله. دوباره چې زه بیا لاړم ډاکټر صاحب په چوټۍ باندې و، هغه له بیا ورنه رالم. داسې عام کلي کې یو ډاکټر و، هغه زما د دې ګوتې د سر نه اینه واخیسته. چې هغه اینه واخیستله نو لشمینیا هغې وایرس ښکاره شو په شیشه باندې، اوربین په ذریعه باندې. هغه ما ته وویل چې ته لاړ شه کېډي هسپتال ته. زه چې هلته لاړم ما ته ډاکټر ډایرکټ لشمینیا ټېسټ ولیکو. چې ما ټېسټ وکړو نو هلته وایرس ظاهر شو. نو هغو ما ته د زخم کې دننه ستنې شروع کړې، چې هغه ستنې ما والې خو حتی دا کې چې هغې سم څه ښېګړه ونه شوه. دوباره اوس ما ته بل ډاکټر په رګ کې ستنې انجکشن شروع کړي دي. انجکشن تاسو ته دلته پرتې دي، تاسو یې په کیمره باندې لږ راوالی وګورئ. نو هغه تقریبا ماتمه ورځ د هغه ما ته ویل چې دا به ته 25 دن وکړې. دا زخم دی. دا اوس دا چې کوم انجکشن دلته شروع دي د دې سره د ډېر فرق وشو. مخکې دا چې کوم و دا په سیوا کېدو باندې، اوس دا کنټرول دی. یو دا ځای دی او یو دا ځای دی، دوه ځایه دا کاکا چیچلی دی. یو دا ځای دی دا خپله. نو دا خو د کاکا د خپل زخم مطابق او چې څه پې تېر شوي هغې مطابق یې تاسو وویله. اوس راځو لشمینیا چې کوم مچه دی د پوره نامه چې کومه ده هغه پلیبوټامین سنفلای ده. دا په خشکه او ګرمه علاقه کې پیدا کېږي. او دا چې کوم دی په پاکستان کې دوه صوبې د نه متاثره دي، یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په خیبر پختونخوا کې دوه ضلعې، یو ضلع خیبر او بله مومند. ضلع مومند دا دوه ضلعې متاثرې دي دنه، او د دې لوکیشنونه ډېر زیات په دې دوه ضلعو کې راځي. نو اوس راځو د بچاو چې دې نه ځان څنګه بچ کړې. نو یو خو ستاسو په کورونو کې چې کوم لښتي دي، ګنده نالې دي، دا ختمول، ګنده اوبه ختمول. او په درېیم نمبر کې د ماسکیټو کیټ استعمال کول، کوم ته چې مچردانې وي د هغې استعمال کول. دا خو د بچاو طریقې شوې. اوس علامات څه دي؟ علامات ساین اینډ سمپټمز دا دي. انکوبیشن پیریډ. انکوبیشن پیریډ دا مطلب چې نن لشمینیا ته بایټ کړلې او 15-16 دن پس تا ته پته ولګېده چې یاره وجود دې تبه کوله، او د لاس آف ویټ وزن دې کم، او خوراک دې زړه ته نه کېدو. که نه چې چا ته وایي چې راشه خوراک وکړه، تا وایي چې یاره نه ماته بېرته نه کېږي. نو په دغه ټایم کې چې کوم دی ته خپل ټېسټ وکړه د وینې. چې ټېسټ وکړې او هغې کې لشمینیا راغله چې یاره دا لشمینیا بایټ کړی دی، لشمینیا چیچلی دی، لشمیناسیس پکې راغی. نو دې دوران کې چې دا کوم ټیم تېر شو، کومې ورځې تېرې شوې، دې ته انکوبیشن پیریډ وایي. نو دا خو ساین اینډ سمپټم شو، علامات او نشانات شو. اوس علاج څه طریقه ده؟ علاج چې کله ته وچیچلي په هغه ځای به داسې وړه دانوتیا غونته راوخېږي، بیا به هغه ورو ورو سیوا کېږي. نو چې کله تا ټېسټونه وکړه او ستا لشمیناسیس راغلو، نو په دغه ټایم کې 2 قسمه انجکشن یې لګي. او په پاکستان کې 2 قسمه لشمینیا ده.
یو ویسټرن لشمینیا ده یو کوټینیس لشمینیا ده. نو کومه چې سیوالو د هغه کیسونه ډېر راځي نو هغه ویسټرن ده. ویسټرن دا چې کومه بار چې کومه ته په سکین باندې بایټ کړی ته وچی چلی او دانه شوه دانه سیوا کېده. نو دغه ټیم کې مخکې به چې کومې مخکې زمانه کې انجکشن یې لګېدې هغه به سټیبوګلوکونیټ وی او اوس چې کومې راځي انجکشن آرټیسونیټ دي. انجکشن آرټیسونیټ چې کومه دا هاف چې کومه دا اراوند د اون لګي کوم ته چې انټرالیژنل وي او ویم چې کومه دا نیمه چې تاسو کوم پاتې شي هغه په ډیلټایل یا په ګلوټیل مسل کې لګي ایم چې څه وایي مونږه. نو دغه د علاج دی او دغه علاج چې کوم آرټیسونیټ انجکشن دی دا د 21 دن نه والا او 28 دن پورې دا انجکشن لګي په هغه نه بیا کور کیږي. نو امید لرم چې سو مستقلی وي او که دې کې تاسو زیاده سوي چې باندې باندې نه پوه شئ ذهن کې سوال جوړیږي نو هغه تاسو بلا ججمانه تاسو کولای شئ او زه په دې باندې خوشحالي کوم چې تاسو باندې تاسو کې او تاسو اساس کلیئر کوم. نو ټیک شو دې پورې جزاک الله خیر.